ډېرو محترمو مسلمانانو یو زبردسته وظیفه درله درکول غواړم. د جمعې مبارکه شپه هم ده، نو په دې شپه باندې دا بهترینه وظیفه، اسانه وظیفه 100 کرته وکئ. انشاءالله انشاءالله الله جل شانه به درله ډېر خیرونه درکړي، د دنیا او آخرت فضیلتونه به درته نصیب شي. وظیفه اسانه ده، د جمعې مبارکه شپه هم ده، نو مسلمانانو لا لازم دي چې په دې شپه باندې ډېر د الله تعالی عبادت وکړو، په دې شپه باندې ډېر د الله تعالی سره مناجات وکړو، په دې شپه باندې ډېر ځان د ګناهونو نه بچ وساتو، ځکه په دې ورځ او شپه کې داسې ساعتونه دي، داسې وختونه دي چې هغې کې حدیث مبارکو کې راځي د قبولیت ګړۍ دي، او خصوصا بیا د جمعې ورځ دته ډېر دخل دی، دا ډېر د فضیلت واله ورځ ده. نو دغه د جمعې ورځ مس نه کوئ، دغه د جمعې په ورځ باندې او د جمعې په شپه باندې دا اسان وظیفه وکئ، انشاءالله چې الله جل شانه مو ورسره حاجات پوره کړي، مشکلات مو سره الله جل شانه سرته ورسوي. نو دا ډېره زیاته بهترینه اسانه وظیفه ده. د خپلو مسلمانانو ته درخواست دی چې دا وظیفه انشاءالله نن او سبا ورځې خامخا تاسو 100 وارې وکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معزز محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. الله تعالی مو د دنیا او آخرت خوشحالۍ نصیب که. الله جل شانه هم د دنیا او د آخرت مصیبتونو، تکلیفونو، پریشانو، بیمارو، غمونو الله تعالی ټول مؤمنان مسلمانانو ساتلی کړي، او الله تعالی د مسافرو ډېر په ښکلي ترتیب سره د الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. محترمو، نن زموږ ډېره زیاته اسانه وظیفه ده. یو خو د جمعې ورځ ده، د جمعې شپه ده، او بل خوا دا اسانه وظیفه ده، او زموږ بزرګانو په دې باندې ډېر زیات یعنې د مشکلاتو د دفع کولو دپاره دا وظیفه ښودلې ده. بلکې زه نن تاسو ته 2 وظیفې ښیم، دواړه 100 کرته کوئ. صحیح شوه؟ چې 100 کرته مو کوله نو الله تعالی به د دنیا او آخرت خیرونه درکړي. دا یوه د دنیا د خیرونو دپاره ده، د دنیا د هر حاجت دپاره ده، او یو بله چې کومه ده هغه به د دنیا دپاره هم ده او د آخرت دپاره هم ده. لومبنی چې کوم محترمو د دنیا دپاره، د دنیا د ښېګړو دپاره، د دنیا د حاجتونو دپاره ډېره مجربه او مکرمه وظیفه ده چې 100 واره به یې روزانه وایې، نو هغه دی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا 100 کرته تاسو وایې روزانه. دې سره به الله تعالی ستاسو څومره مشکلات دي، څونه غمونه دي، تکالیف دي، پریشانۍ دي، هغه به الله تعالی خود به خود ختموي. دا تاسو روزانه 100 کرته وایئ چې هر ټایم کې وایئ. دویمه کومه چې زموږ وظیفه ده نو هغه دی لا اله الا الله، لا اله الا الله. حدیث مبارک کې راځي څوک چې سحر او ماښام یا په ورځ او شپه کې 100 وارې لا اله الا الله وایي، نو دی چې کله مړ شي او د قیامت په ورځ د قبر نه راپاڅي، وینې د دا مخ به داسې پړقېږي، داسې به چمکاویږي لکه 14مه سپوږمۍ چې کله برابر شي او دا فړقېږي، غونډې دنیا له غونډه توره شپه یې روښانه کړې وي، دغه رنګې به د دا مخ روښانه وي. یو د دنیا دپاره شوه، یو د آخرت دپاره شوه. د آخرت زندګي د دنیا نه ډېره زیاته یعنې دغه ده محترمو، د دنیا زندګي چې کومه ده نو هغه د آخرت په مقابله کې ډېره کمه ده، او د آخرت زندګي د دنیا په دې کې ډېره زیاته لویه ده. نو محترمو دا وظیفه انشاءالله تاسو وکړئ، موږ ته هم ډېرې ډېرې دعاګانې کوئ. الله تعالی مو په دنیا او په آخرت کې ونازوه. جزاک الله.